هغه نیک اولاد دا د انسان د سترګو یخوالی ښه چې چاته الله تعالی نیک اولاد ورکړي که نه دغه نیک اولاد د انسان دپاره د سترګو یخوالی کتابونه لیکي وایي د قر عینن تعبیر کړی شوی دی په دې باندې چې د انسان ته د خپل اولاد دې ته چې انسان ګوري که نه نو دا زړه یې خوشحالېږي نو یو ښکلی منظر انسان ته محسوسیږي نو بهرحال دلته کې وقر عینن انسان چې د خپل اولاد مشاهده کوي او هغه خوشحالی خاندي په صحت روغ وي نو دغه د انسان دپاره د ټولو نه غټه خوشحالي دغه غټه خوشحالي چې د خپل اولاد خوشحاله وویني په خندا یې وویني انسان چې کوم دی هغه خپل تکلیف او خپل غم ارس ترې نه هېر شي خبره مو دین دراله نو بهرحال وقر عینا د سترګو یخوالي ته ویلی شي نو لهذا هغه نیک اولاد دا د انسان د سترګو یخوالی چې چاته الله تعالی نیک اولاد ورکړي که نه دغه نیک اولاد د انسان دپاره د سترګو یخوالی خو چې کله بد اولاد یو انسان ته میلاو شي نو هغه صحیح هغه د انسان دپاره دردسري یو دردي یو تکلیف وي الله تعالی دې د دغه قسم اولاد نه هر څوک وساتي دغه قسم اولاد دی الله هیڅ چاته نه ورکوي چې کم د خپل مور او پلار دپاره دردسر جوړېږي کم د خپل مور او پلار دپاره پریشاني جوړېږي کم د خپل مور او پلار دپاره د بدنامۍ سبب ګرځي کم د خپل مور او پلار دپاره په معاشره کې چې کم دن هغه د سپکاوي سبب ګرځي دغه اولاد دی الله یو مور او پلار ته نه ورکوي پوهېږئ تاسو